स्टेज में मौजूद कौमी वतन पार्टी मरकजी चेयरमैन जमीन टोलो मिली रहबर जनाब आफ्ताब अहमद खान शेरपो साहब स्टेज में मौजूद कौमी वतन पार्टी सूबाई अहदेदारान स्टेज में मौजूद कौमी वतन पार्टी जिला चारसदी चेयरमैन केसर जमाल खान जनरल सेक्रेटरी मुफ्ती इफ्तिखार साहब और दावी टोला काबीना स्टेज में मौजूद कौमी वतन पार्टी PK 63 उम्मीदवार याया जान रोर स्टेज में मौजूद PK बुशपेटम हल्के ऑर्गेनाइजिंग कमेटी मशर जावेद हुसैन खान और दावी टोला काबीना मातम खामख नास जमंगा तहसील तंगी मुख्तलिफ इलाकों में रागले मशरानो अमजोनो वतन पाल यूथ ऑर्गेनाइजेशन जवानानो नन तासु साबित करा तासु नन शहीद वतन हयात मोहम्मद खान शेरपो यो कम पंजूस कम कलीजा चिदा दागी इज्तिमा पर मौका माने और जमुना दैने 24 और PK 62 आखिरी कैंपेन 2024 जलसे के तासुदा साबित का चिन्नन खल्को स्तर के चिदी अगर मेरी रबर जनाब आफ्ताब अहमद खान शेरपो लखनी खल्को मेरी रबर जनाब आफ्ताब अहमद खान शेरपो नदी उसरा तासुदाम साबित का तासुदाम साबित का कि जालिमानों को यूं कम कंजूस कर मफ्ती शहीद वतन हयात मोहम्मद खान शेरपो को बदन मुन्नवाद इस्तनो खो दागा सोच दागा फिक्र दागा नजरिया मुनसूख नशे इस्तनो من الدير مراهن الديرسو حالات مريدا لو خراب حالات مريدا آغا وقت چکل شہید وطن حیات محمد خان شیرپو سیاست کو میدان کی قدم اخلو آغا وقت کی शहीद वतन हयात मोहम्मद खान शेरपो चिकन में सियासत को मैदान की कदम की खड़ो नुमस्तासु को डाली कदम खो और वक्त सरा सियासत के ढेर घट की दरान मौजूद हूँ ढेर घटे घटे बातें मौजूद हुए खुदा आम कस गरीबानानो आवाज पर सियासत के मौजूद न हो शहीद वतन हयात मोहम्मद खान शेरपो गरीबानानो ना मजदूरानो ना किसानानो ना बेवस खल्कोना सियासत की आवाज वर्को शऊरी वर्को जिसका सो वोट और बल का वोट बराबर दे हर का वोट यो है चेतली या इसे बंदो मुन्ना मुन्ना जालिमानो शहीद वतन हयात मोहम्मद खान शेरपो वागिश आगा वक्त सरा दखल पैदा ख्यालो चिदा आवाज बदल के बंशी दा आवाज बदबावशी ख्वागा वक्त सरा
طرف ته زمونږ کارکنانو زمونږ مشرانو زمونږ ځوانانو چې دي هغوی راپاڅېدل او د شهید وطن حیات محمد خان هغه شیرپو مشن یې مخکې روان کړو بل خوا ته ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو زمونږ داسې طریقې سره قیادت وکړو چې مونږ ټولې صوبې ته دا وښیل چې شهید وطن خو تاسو مونږ نه واخیستو خو د هغه سوچ د هغه نظریه د هغه فکر مونږ نه څوک نشي اخیستلی بیا عزت بندو ماته یاد دی زندہ ہے زندہ ہے زندہ ہے زندہ ہے عزت بندو بیا ماته یاد دی چې مارشل لا وه او په هغې کې ټول سیاسي اکټیویټیز باندې پابندي وه خو په هغې مارشل لاګانو کې تاسو به راتلئ او د شهید وطن حیات محمد خان شیرپو برسي به منځله دلته کې به لاټي چارج کېدلو دلته کې به سوی ګیس کېدلو خو زمونږ ځوانانو زمونږ مشرانو چې دی هغه د شهید وطن حیات محمد خان شیرپو لاره پرې ایښودله هغه وخت سره زمونږ ډېر زمونږ مشرانو جیلونه تېر کړل ما ته یاد دي چې ډېرو مشرانو کوړې وخوړلې هغه وخت سره ډېرې سختۍ تېرې کړې خو هغه کوړو وخت کې هغوی هم دغه اواز کړو چې زنده ہے زنده ہے شیرپو زنده ہے عزتمندو د هغې نه پس چې کله تاسو کارکنان راپاڅېدئ تاسو ودرېدئ په میدان باندې نو 1988 کې ماته یاد دي چې ستاسو په طاقت سره ستاسو په حمایت سره جناب آفتاب احمد خان شیرپو د ټولې صوبې وزیر اعلی شو او دلته کې د ټول صوبې حکومت راغی د هغې نه پس عزتمندو موږ نور هم ډېر برایل وکتل د اپوزیشن دور هم ولیدلو د هغې نه پس 1993 کې بیا هم حکومت ولیدلو د هغې نه پس هغه وخت هم راغی چې موږ خپله بېله پارټي جوړه کړه هغه وخت سره هم ډېرو خلکو وی چې پته نشته دوی به اوس مستقبل به وي خو ستاسو کارکنانو د وجې نه زمونږ د مشرانو د وجې نه دا ماته مخامخ ناست دا کم سمندر دی د دوی په ډاډ باندې تاسو هغه ټوله صوبه غلطه ثابته کړه او دا مو وښیل چې د دې صوبې په سیاست کې جناب آفتاب احمد خان شیرپو او د هغه د کارکنانو د شهید وطن حیات محمد خان شیرپو د سپایانو یو ډېر لوی کردار دی بیا عزتمندو هغه وخت هم راغی چې 2018 کې موږ یې د اسمبلو نه بهر کړو د سازش په نتیجه کې هغه وخت سره هم ډېرو خلکو وویل چې اوس به د دې مستقبل نشته نن زه هغه خلکو ته وایم چې دلته کې راشئ دې شیرپو کې دا سمندر د خلکو ووینئ دې خلکو دا جذبات ووینئ دا مشران ووینئ دا ځوانان ووینئ دوی به تسلي کوي چې ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو د دې صوبې په سیاست کې یو کردار دی او انشاءالله کردار به وي به دا دې وخت کې به یاد ساتو چې زموږ مشرانو زموږ کارکنانو ډېرې قربانۍ ورکړي دي د شیرپو شهیدانو د سټیشن پورونه شهیدان هغوی موږ ته یاد دي د هغوی قرباني موږ ته یاده ده عزتمندو هغه وختونه موږ ته یاد دي
چې چا سیاسي اکټیویټي نشوه کولی دماغي به کېدلې خو واحد یو قیادت و یو سیاسي لیډر و چې هغه په عوامو کې موجود و هغه جناب آفتاب احمد خان شیرپا و عزتمندو اوس به نن نه دوه ورځې پس ته مونږه د شهید وطن حیات محمد خان شیرپا د برسۍ په ورځ راپاڅو او یو ځل بیا به یو پیغام د ټولې صوبې له ورکوو دا پیغام به ورکوو چې د دې پښتانه د دې غیرتي خلک د دې مزدوران د دې کسانان د دې غریبانان چې دی هغه ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپا سره ولاړ دي دا پیغام به ورکوو که نه دا پیغام به څنګه ورکوو دا پیغام به د ووټ په ذریعه ورکوو دا پیغام به د اتم تاریخ باندې د ډیوې په بلولو په شکل کې به ورکوو عزتمندو په دې کمپین کې بعضې مخالفینو چې دی تاسو به کتلي چې ډېرې ویډیوګانې شروع کړې اوس مخالفت کې راغلي دي ځکه چې هغوی ته ښکاري چې په اتم تاریخ باندې د قومي وطن پاتې دا کارکونان د دې دا سمندر به راوځي به او دوی به ناڅاپي کوي به دغه ټولو خلکو ته به جواب د ووټ په ذریعه به ورکوو به او که نه